د تحصیل کونسل مندن سپیکر ناظم وی سی نګری یوسف زاده د اجلاس وروسته میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې موږ عوام خپل خدمت لا منتخب کړي یو او دا زموږ ذمہواری ده چې خدمت وکړو. هغوی وویل چې د تحصیل کونسل مندن په اجلاس کې نن کم قراردادونه پیښ شو. هغه کونسل په اکثریت رای سره پاس کړل چې موږ یې شکریا ادا کوو. سپیکر وویل چې تحصیل مندن ډیره پسمانده علاقه ده او په اکثره هسپتالونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، لہذا زموږ ډیچو او ډي سي بونیر ته اپیل دی چې کاروایی وکړي. سپیکر یوسف زاده وویل چې د نومبر په اولنۍ هفته کې کیدونکې ثقافتي میله کې به د نورو خلکو نه علاوه ښه کارکردګۍ والا طالب علمانو ته هم ایوارډز ورکولی شي چې به ورسره د هغې حوصله افزایي وشي او په نورو طالب علمانو کې به د مقابلې رجحان پیدا شي. ناظم یوسف زاده وویل چې تحصیل مندن زموږ کور دی او د دې د صفایۍ دپاره به ګامونه پورته کوو. هغې وایي چې د ګند جمع کولو دپاره مو په اجلاس کې د دریو ډمپینګ پوینټس جوړولو منظوري ورکړه چې یو به په کوګا، بل خانانو ډېری او بل په نګری کې جوړولی شي. سپیکر زیاته کړه چې زموږ ټولو عوامو ته خواست دی چې په میله کې خپل شرکت یقیني کړي او د خپل فن مظاهره پکې وکړي. کوم اجلاس چې زمونږ نن وشو دا ډېر په ښه انداز کې وشو، که هغه د اپوزیشن والا وو، که هغه زمونږ چې دی نو اتحادیان ملګري وو، نو د ټولو زه شکریا ادا کوم د ناظم صاحب، د ټیمو صاحب، د ټولو ممبرانو چرمینانو، ورسره زمونږ زنانه خویندې چې کومې وي د هغې ټولو، او په هغې کې زمونږ داسې فیصلې وشوې چې په هغې کې چې دی نو مطلب دا دی چې داسې کمتر خبره دا راغله چې یو ملګري نیم کپ کې مخالفت کړی، خو خیر بهرحال په هغې دغه باندې وضاحت باندې ما پوه کړو چې هغه په دې وضاحت باندې چې دی نو پوه شو، نو هغه ووایي چې دا بالکل صحیح خبره ده، او بیا د هغې ستاینه یې وکړه، د هغې چې دی نو مطلب دا دی چې لکه شکریه ادا کړه. دا میله که نن دلته چې دی نو مطلب دا دی چې موږ د میلې پروګرام جوړو، نو دا د میلې پروګرام نه دی، دا زموږ د مندن د تحصیل د ښایست دا د ښکلا دپاره او د دې دپاره چې کومو تعلیم یافته کسانو غټ ډېرې نمبر یې اخیستي دي، هغه چې دی نو مطلب دا دی چې فسټ پوزیشن اخیستی دی، چا سیکنډ پوزیشن اخیستی دی، نو هغې ته به زموږ په لاسو باندې یو ایوارډ ورکړی شي، هغې ته به چې دی نو مطلب دا دی حوصله افزایي ورکړی شي. نو د دې سره به د راروان چې کوم نسل دی هغه به هم د دې نه چې دی نو مطلب دا دی چې دغه والي او انشاءالله چې هغه به هم نور کارونه شروع کړي، د وړو د هلکانو زموږ رویرونه دي، که هغه زنانه زموږ رویري دي، نو هغه به د دې نه دغه والي چې یاره مطلب دا دی چې دا قسمه تعلیم کېږي او زموږ ستاینه په هر ځای کې چې دی نو مطلب دا دی چې خلک کوي، نو دا به د دې سره به د هلکانو خواهش نور هم سیوا کېږي، او د استادانو سره به چې دی نو مطلب دا دی چې زموږ استادانو ته دا درخواست دی چې کوم استادان په اسکولونو کې نه وي، نو هغې ته زموږ دا اپیل دی د اجلاس ته موږ چې دی نو مطلب دا دی دا خبره پاس کړه. کومو هسپتالونو کې چې ډاکټران نشته او هغه چې دی نو مطلب دا دی چې په کومو هسپتالونو باندې تنخواګانې اخلي او په خپلو کلینیکونو کې ناستي، نو د خلکو شکایت دي، د خلکو چې دی نو مطلب دا دی چې دا زموږ دا خو ډېره پسمانده علاقه ده او ډېره زیاته چې دی نو مطلب دا دی چې وروستو علاقه ده، نو د شپې پکې داسې ایمرجنسي راشي، ډیلیوري کیسونه راشي، داسې نورې چې دی نو مطلب دا دی چې جنګ جګړه وشي او په هغې ځای کې چې دی نو مطلب دا دی چې ډاکټر موجود نه وي، نو موږ بیا دغه کټ راوالو او دلته چې دی نو یا ناوګۍ ته یا ډګر ته یا چې دی نو مطلب دا دی چې مختلفو ځایونو ته هغه مریضان وړو. نو زما دا درخواست دی، دا مې چې دی نو د دې اجلاس د فورم نه چې دا خبره پکې پاتې شوې وه، نو زه دا خبره چې دی نو مطلب دا دی چې ډي سي صاحب ته او خاص کر ډیچو صاحب ته ټولو ته مشرانو ته دا خبره کوم چې زموږ هسپتالونه دي چې دی نو مطلب دا دی چې آباد شي، زموږ په هسپتالونو کې چې کم ډاکټران ډیپټای کوي او کم ډاکټرانو ډیپټای لګېدل دي، نو مهرباني دې وکړي چې دوه کسان چې دی نو مطلب دا دی یوه ورځ راځي او دوه چې دی نو بله ورځ راځي، خو چې هسپتال خالی نه پاتې کېږي، نو دا به زموږ د غریبانانو دپاره، زموږ د دې عوامو دپاره، زموږ چې دی نو مطلب دا دی چې موږ چا رالیږلي یو او د دې اواز موږ اوچت نه کړو، نو موږ نه به خدای پاک هم تپوس کوي، او د دې به زموږ نه چې دی نو مطلب دا دی چې دا غریبانان عوامو که هر څوک چې د هغې تپوس به موږ نه هغه هم کوي. نو موږ وایو چې دا چې دی نو مطلب دا دی چې په ډېر ښکلي طریقې سره او چې دی نو مطلب دا دی چې دا زموږ که 3 کاله دي او که 4 کاله دي، خو چې موږ د عوامو خدمت وکړو
او عوام چې دی نو مطلب دا دی چې مطمئن شي. په د دې نه علاوه چې دی نو د ډمپینګ سیټ چې کوم قراردادونه پاس شو نو هغه زمونږ درې پوینټونه دي چې یو دلته چې دی نو مطلب دا دی په کوګا کې نږدې په خوا او شا کې یو ځای مونږ مختص کو، یو په مخړنۍ خانانو ډیری کې او دا دریم په نګری کې. او بل زمونږ چې د جومات کومه خبره وشوه چې جومات چې دی نو مونږ لا یو مشر یو زمونږ چې دی نو مطلب دا دی چې مسلمان ورور او ډېر ښه قرباني کړله او ډېر چې دی نو مطلب دا دی چې د ستاینې وړ دی. نو هغه چې کومه قرباني کړله نو موږ د هغه جومات لپاره څه کمې پیسې چې ویستې انشاءالله چې دا به موږ ښه ماډل جومات جوړوو. دا به چې دی نو مطلب دا دی چې د دې ټیمې لپاره نن موږ یو سبا به نه یو. دې کې به چې دی نو مطلب دا دی چې موږ دا زموږ د را روان نسل لپاره، دا زموږ د را روانو مستقبل لپاره که را روان چې دی نو مطلب دا دی چې موږ نه یو نور ممبرانی د هغې ټولو دپاره د میلمنو دپاره خاص کر دا جومات مونږ چې دی نو مطلب دا چې د دې قرارداد نه پاس کو په دې به انشاءالله چې زر تر زره چې دی نو کار شروع شي. او زه عمران بھائی ستاسو او ستاسو د دې ټول اجلاس د دې ټول فورن اجلاس زه چې دی نو شکریا ادا کوم او ستاینه یې کوم چې دی چې دی نو مطلب دا چې په دې کې داسې خبره چا ونه کړه. ټول کم چې دغه کارونه مخې ته رالو هغه ټول په اتفاق سره ټول چې دی نو مطلب دا چې په ښه انداز سره پاس شو او چا د یوې خبرې مخالفت ونه کړو. زه بیا یو پیره د دې اجلاس او د دې فورم شکریا ادا کوم او انشاءالله چې را روان اجلاسونه زه به چې دی نو مطلب دا چې راغواړم او هغه به په میاشي او که خیر چې دی نو مطلب دا چې موږ نه به پکې څه داسې کوتاهي نه راځي. خو که څه خبرې داسې نورې خبرې پاتې نو هغه مونږ په را روانو اجلاسونو کې کوو. که د عوامو چې دی نو مطلب دا چې زمونږ خو ورځ دا چې د شپې په مونږ باندې چې دی نو مطلب دا چې د هغه ښېګړه کېږي نو مونږ به ورته د شپې هم ځان حاضرو او د دې خلکو د توقع مطابق چې مونږ له چا چې دی نو مطلب دا ووټ راکړلی او چا چې دی نو مطلب منتخب کړي یو نو د هغه زمونږ نه ډېر امیدونه دي او د هغه د امیدونه به انشاءالله چې مونږ سرته رسوو.